دی میاش کې بعضې داسې غلطیانې بعضې ملګري کوي او بعضې مذهبي طبقې کوي چې د هغې په شریعت کې څه ثبوت نشته. من جمله د هغې نه یو دا دی، په دې عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې کله د ربیع الاول د میاشت راشي او د ربیع الاول د میاشتې څوک چاته میسیج وکړي، خبر ورله ورکړي، مبارکي ورله ورکړي چې سبا د ربیع الاول 1 تاریخ دی، نو په دې کې ډېر لوی ثواب دی او په دې کې دومره جنتونه دي او په دې کې دومره ثوابونه دي او د دومره حجونو او د دومره عمرو ثواب دی پکې د ربیع الاول د مبارکۍ په وجه باندې. نو دا خبر غلطه ده. د ربیع الاول د میاشتې مبارکیانې ورکول نشته، بلکې زمونږه خو د دین نه دومره بې خبره یو ستاسو ښایي نن د جمعې ورځ ده. د جمعې ورځ د جمعې ورځ چې کله د جمعې په شپه باندې د عامو مسلمانانو رواج دا دی جمعه مبارک ورته وایي چې سهار کله راپاڅېږي ته خپل وټسپ کولاو کې، خپل فیسبوک کولاو کې، خپل میسنجر کولاو کې، خپل موبایل کولاو کې، نو بېشمار ملګرو به تا ته جمعه مبارک میسج کړی وي چې جمعه دې مبارک شه، او ښکلي ښکلي ګلونه به تا ته رالېږلي وي چې جمعه مبارک. په دې خبره ځان پوه کړي د جمعې مبارکي شریعت کې نشته. جمعه مبارک صحابه کرامو کې نه و، نه پیغمبر چاله مبارکي ورکړې ده، نه صحابه چاله مبارکي ورکړل ده، نه د سلفو په زمانه کې چېرته چا د جمعې مبارکي بل ورکړې ده. نو دا نه دي ورکول پکار. یعنی کوم چې زمونږ ذمہداري نه ده، کوم چې دین نه دی، نو هغې ته ولې موږ دین وایو؟ عیسایت ولې خراب شو؟ آسماني مذهب او عیسایت د عیسی علیه السلام چې کوم دین کوم مذهب عیسایت ولې ګډوډ شو؟ د هغې وجه دا وه چې په عیسایانو کې کوم دا نیم ملا طبقه چې پکې کومه وه، نیم ملا طبقه هغې ته و چې علم ورسره نشته او پټکی وهلی دی او رومیال په سر راچولی دی او څادر ورسره دی، کونډۍ په لاس کې ده او خلکو ته پیر صاحب کوي او لارې ورته جارو کوي، هېڅ علم نه. نو دا دوی په دې عیسایت کې د ځان نه رسمونه، رواجونه، عبادتونه شروع کړل. په سورة الحدید کې راځي که نه ورهبانیة ابتدعوها وما رعوها حق رعایتها. د ځان نه رهبانیت جوړ کو، د ځان نه پیري جوړه کړله، او چې د ځان نه کله پیري جوړه کړله بې خیال نشو ساتلی د دې، نو دین یې وران کو. د سورة الحدید په دې تشریح کې مولانا مودودي رحمه الله په تفهیم القرآن کې لیکلی دي چې داسې ناکاره رهبانیت په دې عیسایانو کې راغی، داسې چې کال به تېر شو خو چا به غسل نه کو. ویل دا ولې ځان غسل ولې کوم؟ دا خو ځان ښایسته کول دي او دا خو ځان ښایسته کول نه دي پکار، او ساده ژوند پکار دی. څښا بوی به دې ختل، ډډوزې به دې ختل، څوک بې خوا ته نه شو کېناستی، او دې ګیرو دې ویښتو به داسې چمونو د خیرو کړي او لامبونو. مولانا لیکلي دي حدیث په تشریح. داسې خلک پکې په پیرانو کې، په مولیانو کې په یوه خپه باندې به ولاړو، په یوه خپه ټوله ورځ به په خپه باندې ولاړو، دا بېهوشه به شو، راپرې به وتل، بیا به پاسل به بله خپه باندې به ودرېدو. ویل په دې یوه خپه هم دې ګرځېدی شو، دې بلې ته څه ضرورت دی؟ نو بیا خو دا بل هم کټ کول پکار دی چې ته د یوه خپه نه استعماله چې دا بل هم دنه څوک کټ کړي چې بس پروت یې ستا. دا شی په دوی کې و. ځان له تکلیف ورکولو دپاره به خپل ویښته بیا بره د لرګو سره تړلي وو، خپل ویښته چې زه بس اخوا دې خوا نه ګورم، زما خو مخامخ ګزاره کېږي، دې خوا ولې ګورم دې خوا ولې ګورم، ویښته به یې تړلي وو. دا کله چې په دین کې بدعات شروع شي عزتمندو، نو بیا دې حد ته خبر رسېږي. ګورئ ولې اوس نه دي رسېدلي څو، تاسو په ایمان وئ، تاسو د دې پیرانو د مجلسونو نه یې تلي، ولې پټوئ؟ دا ځای په ځای په دې ګاونډ کې ځای په ځای باندې دا د پیرخانې جوړې شوي نه دي. په دې پیرخانو کې چې دا سپینه پاغونده راشي، دا تکې سپینې جامې او تکې سپینه ګیره او تک سپین پټکی، غاټې غاټې تسبیح، غاټه کونډۍ، هغه چې کله په یو غټ منبر باندې ناست دا مولیانو له څنګه را روانې، تاسو نه دي کتلي؟ حضرت صاحب روان دی، سر به ښکته کړی دقه شانې. څه شي حضرت دی؟ حضرت خو الله دی، الله حاضر دی. حضرت پکې نشته. پلانی حضرت جی راغلی دی. حضرت جی څه ته وایي؟ دا د ځان نه موږ اصطلاح جوړ، حضرت جی راغلی دی، جی سر به مې ښکته کړی او په سجده باندې به ورته ور روان یم، په سجده به ور روان یم. ما دلته کې دا ځای نوم نه علمه، ما ته مناسب نه ښکاره کېږي. د هغې ویډیو ما له چا راوړې وه، دغه جنوبي اصلانه یو پیر راوستی و دلته، دې ته ملګری ته راوستی، او هغه پیر صاحب چې کوم خلفای مجازین و که نه، خلیفه مجاز دی که مجاز هغه ول راغلي و، نو هغه کس ویډیو کړی و، ویل چې کله څنګه دا خلیفګان ملیفګان راننوته، ویل داسې دغه دروازې نه ټیټ روانو او په منډه وله په دې لاسونو په دې خپو باندې خوله کېښودل او ښکلی کړل. دا کوم دین دی؟ وایي دا موږ احترام کوو.
دا احترام ټیک دی، خو د احترام کې خو ته سر راښکته کې، او سر راښکته کول خو د یو الله حق دی. په دې خبره ځان پوهېږي کم از کم چې زما د خپل مقتدیان دا په دې مسله خو تاسو خبر یې که نه چې د الله نه بغیر به چا ته هم سر نه راټیټو. که ډېر لوی بزرګ دی، لوی پیر دی، غټ ولي الله دی، غټ عالم دی، لوی پټکی په سره کړی دی، دغه حق دی زما هسکه غړی ورځه، اوچت سر ورځه. دغه د مسلمان شان دی چې ښه برابر روان شه او ورشه. دوه طریقې په شریعت کې ښودلی شي، لکه میلمه دی نو غاړه وله ورکه، معانقه ورسره وکړه، سټ ورسره ولګوه. مونږ خو معانقه نه کوو، مونږ خو نن سبا کې خلک چا سره بخیر کې صرف سینه جنګوي، مصادره نه ده، معانقه ده. دا زګونه لګول پکار دي او دوی نمبر لاس ورکول دي. لاس وله ورکه بس خبره ختمه شوله. اوس که سړی د چا لاس ښکلوي یا د چا تندی ښکلوي نو ښکلول جایز دي، خو د هغې طریقه څه ده؟ د هغې طریقه دا نه ده ته به ورښکته کېږي، د هغې طریقه شته. لاس راواله ځان ته راوچت که ځان ته، او ته د الله حکم ماتول تا ته اسان دي، د الله حکم دې مات شي، خو د پیر صاحب لاس که تا راوچت کو ډېره غټه ګناه ده. دا به د بدعاتو بوجۍ وی دا پیر، دا به دومره بدعات کوي چې دین به د خپو لاندې کړی، خو تا ته د الله حکم ماتول اسان ښکاري، او د پیر صاحب لاس اوچتول خولې ته دا تا ته غټه ګناه ښکارېږي. دا د دې بدعاتو، دا د دې رسوماتو برکت دی چې کله بدعات شروع شي په دین باندې د چا پروا نه وي. حدیث کې راځي کنه چې وخت روان دی د اسلام دا کړۍ به یو بخیږي، یو بخیږي، عروتن عروتن، یوا دوا درې، په آخر کې به داسې پاتې شي. حدیث دی کتاب الفتن کې په سننو کې روایت دی، صحیحینو کې راغلی دی، مشکات شریف کې دا حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې وخت به راشي د ایمان به د خلکو نه وځي، وبوځي. په سنن د ابن ماجه کې دا روایت داسې دی، وایي د ایمان به دومره وځي د امانت به ختم شي، وای صرف دومره نښې به پاتې شي چې کله د چا سکروټه د چا په دې بدن ولګي که نه، او په هغې هغه تڼاکه راوخېږي، هغه تڼاکه، او بیا هغه تڼاکه ته ماته کړې نو په هغې کې بیا یو نښه شانې ښکاري، بس دغومره ایمان پکې پاتې دی، بس ګیرې به پرېښي او دارنګې د هغه د ظاهر شکل به د مسلمانانو ښکاري، نو پکې به ټکه ایمان بنوي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي. او په دې زمانه کې به دا وایي چې پلاني کلي کې یو سړی دی، او حدیث دی ما اجلده وما ازرفه، څومره تکړه انسان دی او څومره قابل سړی دی او څومره دیندار دی، او نبی علیہ السلام فرمایي خلک بې صفتونه کوي. دا د الله رسول وایي ښه، دا د ابن ماجه او د نسایي روایت ده، ته وایم د کتاب الفتن چې خلک بې صفتونه کوي، پلانې اخو دامت برکاتهم دی جی، دامت فیوزهم دی، اخو ډېر لوی عظیم انسان دی. و نبی علیہ السلام فرمائی وما کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، دغه بدبخت پزړه کې با د اوری او د شرشم د دانې مر ایمان نه پروتو، او خلک به تولی الله ګمان کوي. دا ولې دا د بدعاتو برکات دي. په دې وجه باندې عزتمندو یاد ساتل غواړي. ګوره دا د ربیع الاول د میاشته زمانه په بل څوک نه دی مین. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمد پکې راغلی دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ پکې دنیا ته راغلی دی. د دې میاشت موږ ځان قربانو، زار او قربان د دې میاشت نه، خو چې کم دین پکې د الله رسول ښودلی دی چې هغه دین پکې موږ بیان کو، هغه پکې موږ واورو.